بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ملګري تپوس کړی دی د پنجپیر انصر. هغه وایي چې کویدن کې نکاح وتړلی شي، د هغې نه بعد چې بیا کله وادي یعنې رخصتي، نو په هغې کې دوباره نکاح کول دا څنګه دي؟ آیا جایز دي دوباره نکاح تړل پکار دي او که نه؟ او دویم سوال عبدالله ملګري کړی دی د پنجپیر نه. هغه وایي چې یو جینۍ ده او یو هلک دی، د ماشوموالي کې مور او پلار د دوی دواړو دوی له نکاح کړو او دواړه آپس کې د تره زوی او د تره لور رشتې هم د یو بل سره. اوس هغوی دواړه لوی شوي دي، دواړه لوی شوي هم دي. شرعي لحاظ سره آیا د دوی دا نکاح بس کافي دی او که نه نکاح به بیا تړي؟ او آیا دی یو بل لیدی شي، یو بل سره خبرې کولی شي او که نه؟ ګوره، اول سوال جواب خدا دی. دا کویدن چې کوم زمونږ د پښتنو یې، نو دا کویدن حیثیت دا د نکاح یو واده یي، باضابطه نکاح دا نه وي، صرف یو واده یي او صرف یو اعلان وي. که چېرته کویدنه کې هغه ځای کې شرعي طریقې سره نکاح تړلی شوی وي، ایجاب او قبول هغه شوی، او نکاح شرعي طریقې سره هغه تړلی شوی، معنا ایجاب او قبول یعنی رضامندۍ سره د دوو ګواهانو په موجودګۍ کې شوی. او دویم دا چې نکاح شرایط شرعیه مطابق صحیح طور باندې تړلی شوی. بیا دوباره رخصتۍ یعنی واده په وخت کې دوباره نکاح کول شرعاً هغه ضروري نه دي او نه مطلوب دي، بلکې دې ته حاجت هم نشته. که څوک دوباره نکاح کوي یا د رسم په طور باندې یا د خاندان د تسلی دپاره، نو دا نوی نکاح نه دی، دا نکاح تجدید دی. بیا جایز دی مګر غیر ضروري دی او اصل نکاح باندې د دې څه اثر هغه نه پرېوځي، چونکې نکاح دا یو دایمي مستقل عقد دی. تر څو پورې چې طلاق یا فسخ نه وي، نو هغه به په خپل حال باندې برقرار وي. او دغه شان زمونږ د فقه کتابونو لیکلي دي، بدایع الصنایع هغه ذکر کوي دویم جلد صفحه 234 باندې، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور الشهود. نکاح هغه منعقد کیږي په ایجاب او قبول سره، او کله چې ګواهان هغه موجود وي. ولا یحتاج بعده الی تجدید عند الدخول. هغې نه بعد دخول یعنی رخصتۍ په وخت کې دوباره نکاح هغې کولو ته ضرورت نشته. او دغه شان فتاوا علمگیریه هغه هم وایي که چېرته نکاح شوی دی، دخول اگر چې لیټ دی لیکن نکاح برقرار دی تر څو پورې چې هغه طلاق ورکړی نه. نو ګوره، کویدنې دوران کې که چېرته کې شرعي طریقې سره باقاعده نکاح تړلی شوی، بس دغه نکاح اصل دی، بیا دوباره بل نکاح ته ضرورت نشته. پاتې شه دویم سوال. دویم سوال چې یو جینۍ او هلک هغوی مور او پلار په ماشوموالي کې د دواړو کویدن کړې ده، آپس کې یو بل سره رشته هم ده، اوس لوی شوي دي، شرعي لحاظ سره د هغوی نکاح څه حکم دی؟ ګوره، دا جینۍ او دا هلک چې مور پلار هغوی له کویدن کړې ده، معنا یا خو د نکاح واده وي، چې واده وکړي بس وایي کویدن ده، زمونږ پښتنو کې په خولې باندې وایي دا مې درکړې ده، باقاعده د نکاح مجلس نی. که باقاعده د نکاح مجلس نو، نو نکاح هغه نه دی شوی. لہذا دغه کویدن دی دپاره رشته ازدواج دپاره کافي نه ده. دی به یو بل دپاره غیر محرم دي، یو بل سره بلا ضرورت خبرې کول، یو بل ته د دی کتل دا جایز نه دي. که کویدن شوی ده او هغه کویدن شرعي طریقې سره نکاح تړلی شوی دی، ایجاب او قبول شوی دی، بیا د دی نکاح شوی دی، دوباره نکاح ته ضرورت نشته. دواړه یو بل لیدی هم شي او دواړه یو بل سره خبرې کولی هم شي.